how to check kidney health چې موږ ته به د ګردو څنګه پته لګي چې یاره ګردې زموږ کار کوي نه کوي د هغې د صحت په باره کې موږ ګورو چې یاره دی خپل فنکشن چې کوم دي هغه نارمل کوي او که نه کوي. زیاتره خلک داسې چې د هغو کډنیز پرابلمز وي خو په هغو کې څه ساین سمټم نه وي، هغوی ته څه پته نه لګي چې یاره زما ګردې ټیک دي که نه دي او د هغې د وجې د هغه ګردې ډېر مخکې تللي او خرابې شوي. نو زه تاسو ته نن د هغې سمټمز وایم، علامات چې موږ ته به څنګه پته لګي چې یاره زما ګردې ټیک دي او که خرابې دي، زما ګردې نارمل فنکشن کوي او که نه کوي. اولنی موږ وایو چې نارمل یورین کلر چې کوم یو دی هغه سپین شاني ټیک ده، خو چې کله دې کې هم مسله راشي نو د دې کلر چینج شي، یلو کلر ته چینج شي، بالکل ژیړ کلر ته چینج شي. یو دا کیدی شي. په سیکنډ نمبر چې انسان ته به واړه بول بار بار راځي، یورین آوټپوټ په ډېر زیات سی وایي، موږ ورته وایو چې پولیوریا ده، په مخه به ورته یورین راځي، مطلب 2 غنټې بعد شو، نیمه غنټه بعد شو، 20 منټ بعد په مخه دته یورین راځي، نو دا د دې سمټمز دي. یا دته بار بار داسې کیږي چې درد ورته محسوس کیږي د یورین سره، یا داسې ټایم راشي چې دله یورین د سره ورځي نه، کله بندیږي کله څه کیږي کله څه، نو دا هم د هغې یو سمټم دی. په سیکنډ نمبر باندې د ده سترګې چې کومې دي دا به کلر چینج کړي، سور کلر ته به واوړي، او بل د سترګو دا ځای چې دی دا به پړسوب کوي، نو دا زموږ سره بل یو علامات دی، یو سمټم دی. په تھرډ نمبر باندې دته به خپې چې کومې د ده دي دواړه خپې به دته پړسوب کوي، بار بار پړسېږي به ډېرې زیاتې، نو دا زموږ سره یو تھرډ سمټم شو. په فورث سایډ باندې موږ وایو چې دته برنینګ میچوریشن ډېر زیات کېږي، واړه بول به د ده ډېر زیات سوځي، دی چې کله هم یورین کوي نو هغه به سوځي، سوی به پکې ډېر زیات سیوایي، که هغه هر ټایم وي، که دی زر زر کوي او که وروسته کوي دې سره به وي. بل په نیکسټ باندې مسل کریمس به هم راځي، دا ټول مسلس چې کوم دي په دې به درد هم وي، دا به راښکودی کېږي، به انتهایي درد به وي. نیکسټ چې کوم دی د ده په وجود باندې به ډېر زیات دردونه وي، ټول وجود به د ده خوږېږي، هر اندام باندې به د ده دردونه ډېر زیات په خوږېږي. بل د دې سره به د ده خوراک هم کمیږي، لیس اپیټایټ به وي، خوراک په یې خواته نه کېږي، ورو ورو به په کته باندې رواني، مطلب خوراک که څوک ورله څه شی ورکوي هغې ته به یې د سره موډ نه وي. بل دته به هر ټایم زړه خرابېږي، نوزیا ومیټینګ به ورته کېږي، الټې به کوي، تکلیف به ورته ډېر زیات سیوایي چې څه ته ګوري دله به الټې ورځي. بل په نیکسټ باندې د ده خوب چې کم دی هغه به هم ورو ورو کمیږي، دله به خوب صحیح نه ورځي، ٹھیک ده. دا ټول زموږ سره سمټمز دي. که په یو انسان کې دا سمټم موندلی کېږي نو هغه ته پکار دي چې هغه ډاکټر ته لاړ شي او د هغې معلومات چیک اپ وکړي. د دې دپاره یو 2 نارمل ټیسټونه دي د ګردو، هغه پکار دي چې سړی وکړي که په هغه کې دا سمټمز وي. اولنی ټیسټ چې کوم دی هغې ته موږ جي اف آر وایو. جي اف آر ټیسټ د دې دپاره موږ ګورو چې آیا زموږ دا ګردې صحیح فنکشن کوي که نه. د دې نارمل رینج چې کوم دی زموږ سره هغه 60 پورې دی، که د 60 نه بره راځي زموږ سره ریزلټ نو اټس مین چې ستا ګردې بالکل فنکشن صحیح کوي دی، فلټریشن صحیح کوي، د بلډ فلټریشن دی صحیح کوي. که د 60 نه دا لیول زموږ سره کمیږي نو مین چې په ګردو کې ستا پرابلم شته، ټیک ده. په نیکسټ چې کوم سیکنډ ټیسټ دی هغه زموږ سره یورین ټیسټ دی. دا جي اف آر چې دی دا زموږ سره بلډ ټیسټ دی، او دا بل چې زموږ سره دی دا یورین ټیسټ دی. چې یورین ټیسټ ته وکړې په یورین کې زموږ سره پروټینز راځي، چې پروټینز راځي اټس مین چې ستا کډنیز کې ډیمیجز شته، ستا کډنیز کې مسله روانه ده، نو د دې غم پکار دی. بل د دې موږ وایو چې یار دا پروټینز ولې راځي. پروټینز د دې وجې نه راځي، پروټین اصل کې دا زموږ سره د بلډ یو دغه دی چې دا په بلډ کې تاویږي زموږ سره، او هغه تا سره په یورین کې راځي، نو اټس مین چې پرابلمز روان دي. نو د دې دپاره بیا ته یو کنسلټنټ ډاکټرز دي، نیپرالوجسټ، د هغې سره میلاوېدی شي، یا نور میډیکل سپیشلیسټ یا هغې سره هم میلاوېدی شي چې خپل پراپر انویسټیګیشن وکړي، ځکه د دې د وجې نه بیا پرولانګ ډېرې مسلې راځي. خو چې په چا کې هم دا مسلې دا سمټمز وي نو هغه ته پکار دي چې دا 2 ټیسټونه وکړي، او دا 2 ټیسټونه یې وکړل او په هغې کې مسله راغله نو پکار دي چې یو پراپر کنسلټنټ چې کوم وي د هغوی سره میلاو شي.